وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. رب العالمین په دې آیتونو کې په مسلمان د دوه حقونو ذکر کوي. یو حق د رب العالمین خپل دی او بل د بنده دی. د الله په حقونو کې یو لوی حق په بنده دا دی چې بنده بس صرف د رب العالمین عبادت کوي. د الله نه ما سوا بل چاته به سر نه ښکته کوي. د خدای نه ما سوا د بل چا بندگی به نه کوي. دا د رب العالمین لوی حق دی په بنده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اللہ پاک دا فیصلہ کړی دا چې عبادت به سوا د رب العالمین نه د بل چا نه کوي. عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي چې یو سړی د الله په حضور کې او د الله په دربار کې ځان انتهایی ذلیل کړي. خپل ځان ډیر زیات ناقص کی او ډیر کمزور وګڼي او الله ډیر لوی ذات وګڼي. دې ته عبادت وایي. غایت التذلل، غایت التخشع فی جناب القدس. د الله پاک په دربار کې خپل ځان ډیر کمزور ښکارا کول دې ته عبادت وایي. لکه د انسان په وجود کې شریف اندام د انسان تندی او مخ دی او په دنیا کې ډیر کمزوري څیز خاوره ده. نو دا خپل شریف اندام تندی په خاوره الله ته لګول یا د رکوع په حالت کې سړی څنګه ټیټي ځان یو ذلیل کی او کمزور ثابت کی. نو د خدای په اهمو حقونو کې یو لوی حق دا دی چې بندگی عبادت به فقط د الله کو، د بل چا به نه کو. او که یو سړی دا بندگی او عبادت د الله نه ما سوا د بل چا وکړو د شریعت په اصطلاح کې د ایمان نه وته دی، دته مشرک ویل کېږي، کافر، مسلمان نه جوړېږي. دویم حق چې د هغې نن ستاسو مخکې زه بیان کوم تفصیل سره، هغه د بندگانو په حقونو کې یو اهم حق دی. په ټولو بندگانو کې چې کم ستا رشتہ داران بندگان دي، لوی حق پاغې کې د مور او د پلار دی. هسې خو په عامو بندگانو کې په مونږ لوی حق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. حکم چې د انسان رشتہ دار بندگان دي او د انسان د نسب تعلق ور سره دی،
نو پاغه کې لوی حق د مور او د پلار دی. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمای وبالوالدین احسانا، چې مور او پلار سره دواړو سره ښه سلوک کوي. او بیا فرمایي الله اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. عموما چې انسان بوډا شي او کمزور شي، دماغ یې کمزور شي، نو الله ته خو پته ده چې دا پلار ځواني خدا زوی به خدمت کوي، بلکې د دغې پلار د زوی اړو خدمت ته حاجت هم نشته. که دا مور ځوانی بچی به لګې خدمت به کوي، خو د مور او پلار او د اولاد جنگ بوډاوالي کې شروع شي. ځکه چې انسان کمزوری شو، بوډا شو، لکه سنګ کې رده لاسونه خپې اړقي، لاس او خپې ظاهر کار نه کوي، غاښونه کمزوري شي وځي، سترګې کمزوري شي، غوږونه کمزوري شي، ملی کمزوري شي، ټیټه شي. دغه رنګې رده زړه او د دماغ هم کمزوري شي. د ده د خولې نه به داسې خبرې وځي چې هغه به مناسب نی، بچې به پې خفه کېږي. نو الله مخکې نه وایي ګورې که مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو او دماغ یې کمزوري شو، څه بد رد یې درته ووایي، نو د هغې په جواب کې ته ورته بد رد ګورې ونه وایې. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هغه وهل او ټکول خو ډېره لویه خبره ده. پام کوه چې د خولې نه ورته اف قدرې ونه باسې، وینه رټې وینه شړې. وقل لهما قولا کریما. دواړو سره چې خبرې کوې نرمې خوږې پستې ورسره کوه. که هغې غصه کېږي ته ورته مه غصه کېږه، که هغه درته قار کوي ته نرمه خبره کوه. ورپسې الله فرمایي چې د الله په دربار کې ولا دعا غواړه. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت. ځان ورته کمزورې که چې هغه دې یو څپېړه وي بابا دا بله مه وه، که هغه راته یو ستغه ووایي نو ته ورته غلې شه ورته وخانده. او د الله په دربار کې ولا دعا وغواړه. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. خدای دې مور او پلار زه ماشوم لوی کړی، راکوټې رب العالمین ته پې رحم وکړه. په مې رحم کړی ته پې رحم وکړه. نورونو مور او پلار دواړه نبی علیہ السلام فرمایي یو مقام کې هما جنتو کا، وی مور او پلار دواړه ستا جنت دي. او بل ځای فرمایي همدقلته چې نارو که ستا اورم دی، ستا دپاره د جنت د تلو ذریعه هم ده او د اور د تلو ذریعه هم ده. که دوی دې خوشحاله کړل او دعا یې درته وکړه نو دوی په برکت به جنت ته ځي. که دوی دې خفه کړل، غصه دې کړل، د دوی په برکت به دوزخ ته ځي. یو بل حدیث کې راځي الجنت تحت اقدام الامهات، چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. اوس د حدیث دا مقصد نه دی چې مور قدم اوچت کړي نو لاندې د جنت دروازه ده که نه ورننوځي به. د حدیث مقصد دا چې د مور او پلار د میندو خدمت کوه، خپې ورله چاپي کا، زور والا وکا. او د انسان دا خپې چې دي د نورو اندامونو په نسبت یو کمزور اندام دی، خاورې سره لګي، خټو کې لګي، سوټو کې لګي، متیازو کې لګي. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي چې رده دا کمزوري وجود د مور چې هغه خپې دی او سوټو او خټو کې لګي، د هغې احترام وکړه. د هغه کمزوري وجود د کمزوري اندام احترام وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي نو خدای به دې جنت ته ورسوي. یو لوی بزرگ تیر شوی دی عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه، هغه وی ما به ماسخوتن هر ماسخوتن مور له زور کو چاپی به مې وله کول. مور مې بوډۍ به ورته به ناست وم او په خپو به مې وله زور کو. وی یو ځل دا حدیث ما ته رامخکې شو چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو لاندې.
نو ما ولا هغه چاپی کوله زور مې ولا کو وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر باندې عمل وکړه دا خپله ګیره مې راواغېسته او د مور د خپو پورې مې ومږله اگر چې د حدیث مقصد دا نه دی خو ما د حدیث په دې ظاهر عمل وکړو دا ګیره مې راواغېسته او د مور د خپې مې پې پاکې کړې مور مې اوده شوه زه م اوده شوم سار چې راغې درس ته یو شاګرد ورته وی وی صاحب بیګا مې په خوب کې لیدې او ډېر خشته خوب کې مې لیدې وی څنګه دې لیدې په خوب کې وی یو ډېر خشته باغ و په هغې کې روان وی ګرځېدې او خوشحاله وی پکې چهل قدمي دې کوله خو ستا په ګیره کې ملغلرې او یاقوت او مرجان و هغې برېښنا کوله د کاڼو د ملغلرو نه یې دا ګیره ډکه وه عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه دا بزرګ ورته وایي دا عالم لوی جلیل القدر وی دا خو تا ډېر خشته خوب ولید وی دغه باغ چې تا پکې ولیدم دا جنت دی سړی چې په خوب کې په دنیا کې سړی په باغ کې وویني دا د جنت نښه ده شین شی سړی په خوب کې وویني پاکې سپینې اوبه په خوب کې وویني ګلونه وویني او د دنیا خشته میوه وویني ډېرې پې خوشحاله شي دا د جنت نشانه او نښه ده وی دا باغ چې تا پکې ولیدم دا خو د جنت نښه او نشان دی وی صاحب ستا په دې ګیره کې چې دا خشته کاڼې او ملغلرې وې او رڼی کوله دا څه شی وی دا ما بېګا د پیغمبر علیه السلام په حدیث عمل کړی دی ما دا خپله ګیره د مور په خپو پورې مږلې ده نو تا د جنت په باغ کې ولیدم او زما په ګیره کې چې دا کمې ملغلرې وې دا زما د مور د خپو هغه دوړې وې چې تا ته خدای د ملغلرو په شکل کې وښولې هغه خاورې تا ته د ملغلرو او د یاقوت او مرجان د کاڼو په شکل کې د رڼا والا کاڼو په شکل کې وښولې دا حقیقت دی رونو د مور به ډېر خدمت کوي د پلار په نسبت یو صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس کوي چې د خدای رسوله چا سره ښېګړه وکړم من ابرو چا سره نیکي وکړم وی امک مور سره ښېګړه وکړم وی ثم من مور نه پس چا سره ښېګړه وکړم وی امک مور سره وکړه دوباره ورته فرمایي وی ثم من وی صاحب د مور نه پس بیا چا سره ښېګړه وکړم وی امک بیا ورته وی مور سره وی صاحب دې نه پس وی اباکا درې ځله نبي علیه السلام د مور نوم اغوښتی دی او څلورم ځل باندې د پلار نوم اغوښتی دی ولې ځکه مور د پلار په نسبت ډېره محتاج او مجبوره وي د پلار خو به بار خدمت هم وکړي ځان له پیسې به پیدا کړي کني پردی اجره کې به کښېني یار دوست ته به لاړ شي نو مور به دې کم خوازي د مور حق د پلار په نسبت دا په بچي بیا زیات دی نو د مور او د پلار د دواړو احترام په انسان لازم دی چې د مور او د پلار خیال او احترام بساتي په بخاري شریف کې یو واقع ذکر کوي امام بخاري رحمت الله علیه او د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې واقعه ده نبی علیه السلام فرمایي بني اسرائیلو کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی جریج د هغه نوم هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز نو یو سړی به لاړ ځنګل ته او ځنګل کې به یې دال له جونګړه جوړه کړه په هغې کې به یې د الله عبادت کو دغه رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی اوس به یو سړی په غرونو په غارونو په جونګړو کې عبادت نه کوي د جمع مونځ له به جومات ته ځي که ځان له یو ځای کې یو سړی لګیا د عبادت کوي او د جمع مونځ ته فوت کېږي هغه عبادت کې دومره کمال نشته لکه څومره کمال چې د جمع په دې مانځه کې دی لیکن هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و لویه بزرګي به دا وه چې یو سړی به ځنګل ته لاړ او پټ به په جونګړه کې ناست و د خدای عبادت پې کوم یا غار کې به دیره و د الله عبادت پې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل ورته مور آواز وکړ ای جریج یا جریج دې خوا راشه ده په دې اړه کې سوچ وکړه چې زه د خدای مونځ وکړم او که مور له ورشم یو خوا مور آواز کوي بل خوا الله ته ولاړې ګوره د دنیا کار نو الله ته ولاړو
زه یاره وی مور له به وروسته ورشم د خدای دا مونځ پکار دی مونځ باندې ولاړ دی مور ورته بیا آواز وکړي ای جوریجه دې خوا راشه بیا دې پړه کې سوچ کوي چې مونځ وکړم او که دې مور له ورشم زه یاره وی د خدای حق مخکې د مور سره به ګورو د مورې سخت ضرورت و دا نفل خو درست هم کولی شي په دریم ځل ورته بیا مور آواز وکړي ای جوریجه دې خوا راشه بیا دې پړه کې وایي چې یاره دا مونځ د خدای حق دی دا مونځ به وکړم مور به خپل کار کوي مور ورته خیرې وکړئ وی جوریجه اله د خدای مړ که چې خدای د زناکارو ښځو مخونه درته وښیي مطلب دا چې خدای دې بدنام یو نیک سړی چې د زناکارې ښځې مخ ته ګوري خدا د بدنامۍ خبره مور ته لاړه هغه علاقه کې ګوره د دیندارو خلکو خو د دنیا دشمنان نه او خلک په قسم قسم الزامونه هم لګوي یوه جینۍ وه چې هغې به ګډه چیلی سرولې هغې نه چېته بدعملي شوې وه او د هغې په وجه باندې د هغې یو ماشوم جوړ شوی چې ماشوم یې پیدا شو خلکو راګیره کړه وی دا ماشوم د کوم ځای ته خو واده کړې ښځه نه دا بچی د کوم ځای نه راغی هغې وی دا دغه ځنګل کې جونګړه کې چې کوم زبرګ دی دا د ده نه پیدا دی الزام یې پې ولګاو خلک رالل او ده ته وایي ښه ته دا جونګړه کې دې دپاره دی دا تسبیح دې دپاره اړی ګوره تحقیق خو زمونږ د خلکو وروسته وي او خبره مخکې وی لکه سپي د نه غوږ وتښتو خپل غوږ ته نه ګوري او سپي پسې منډې وایي بې تحقیقه مسلمان لګیا دی او په کندو سر هره یوه خبره چې څوک درته وکړي د هغې لاول تحقیق کوه نو وروسته په هغې خبره کې لګیا اوسه دا د انسان فطرت دی چې شیطان کومه خبره ورته کې واچي تحقیق یې نه کړي هغې پسې منډې وایي خلک رالل ښه ته دا تسبیح دی لاړ جونګړه کې دې ته دی رہی چې زمونږ دا خویندې لوڼه به دلته راځي چیلی ګډې به سره یي ته به ورسره ناروا کوې داسې کې سی به راویویست د هغه جونګړې نه یې وله روانه کړه او وی ډبه او ښې ووه او ډېر زیات یې ملامته کو په دنیا کې نیکانو له خوا هر قسمه خلک راځي بلا مریدان یې د دنیا مریدان چې دا ستاسو هغه پیر دی مریدان هم وي چې مونږ ته څه خبر وي چې دا شیطان دی رالل لویه پراپیګنډه جوړه شوه او صیبه د دنیا خلک رالل غریب وشرمېد وال ټکول وشو جونګړه روانه شو خو د ده خبر هم چا نه اورېده وي یې د خدای بندګانو دا کار ما نه دی کړی خو بیا چې یو ځل در باندې چا خبره شروع شو نو ستا هغه حق خبرې ته چې بیا خلک یې غوږ دي که نه وي چې رښتیا راغلي دنیا دروغ روانه کړي دا عامه قاعده ده دی وی د خدای بدبختو زما خبره خو واورئ که نه یو هوښیار سړی پکې وی هغه وی لکه رښتیا دی وی ما اورېده د خبره وهی دی به څه وایي خو وي به چې زه پاک یم که نه اخر یو هوښیار سړی وی یاره د خبره خو ته واورئ چې دی څه وایي وی څه وی ته وی ما دا غلطي او دا ګناه نه ده کړې بې ځایه یم زما بېعزتي وکړه او زه مو شرمولم ولې نه ده کړې دا ښځه چې وایي وی را ماشوم راولی ګور دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث وی دا ماشوم راولی دومره د لوی پایې بزرګ اخوا دې خوا عبادت گزار نه دی دومره د لوی درجې خاون د کرامت او د لوی عظمت خاون راولی دا ماشوم چې ماشوم یې راوست جوریج ته تپوس کوي من ابوکه پلار دې څوک دی وایه شابه بچې دې ماشوم نه د تپوس کوم چې د پلار څوک دی ا ماشوم ورته پلانکې شپونکې زما پلار دی د پلانکې شپونکي نه پیدا خلق ملامت شو او دا بزرگ مسی بیسا غریب بدنام که عمرتا معافی تیو غختا او بیاوتا خلق وی سیب ستا دا عبادت خانه اوس د جونګړې په ځای مونږ د سرو زرو جوړو چنده ولکو د سرو زرو وی نه بس اقه چې څنګه و هغسې جوړه کې دا ستاسو غلطي نه و دا زما غلطي او ګناه وه دا ستاسو کار نه دی دا ما د مور خبره نه ده منلې د مور هغه خیرې زما په حق کې خدای قبولې کړې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک خبره باطله قصه نه ده نو دومره لوی بزرګ چې ماشوم ته وایي د اورونی ماشوم ته یو څو ماشومانو خبرې کړي دي یو پکې دغه ماشوم دی
د ورونی ماشوم ته وی وایه پلار دې څوک دی هغه خبرې کوي د دې نه لویه بزرګي کیدی شي دا څومره لویه ازبرګي ده چې د ورونی ماشوم خبرې نه ورځي ژبه نشي رقولی بې د ژړا نه بل کار نشي کولی خندام نشي کولی هغې ماشوم ته وي من ابو که پلار دې څوک دی او هغه ماشوم بیا وایي پلار مې پلان کې دی ماشوم ته څه پته لګي چې پلان کې یې پلار دی دا د بل کرامت یو ماشوم که لوی شي نو هغه ته د پلار پته نه لګي تر څو چې مور یا بل چا ورته نه وایي چې دا ستا پلار دی نو یو کرامت دا چې ماشوم خبرې کوي دویم دا چې ماشوم پلار ښیي دا لوی کرامت دی دومره د لوی درجې بزرګ لیکن د مور خبره نه مني د مور خیرې د هغه په حق کې خدای پاک قبلوي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي نو د مور او د پلار به ډېر لوی حاس کې قدر به یې کوې ولې به یې قدر کوې رونو څومره خواري د سره کړې ده زه اوس وایه قرآن کې الله فرمایي مور په ګېډه څونه موده ګرځولې ته به یو خپل ماشوم بچې په شا وګرځې څونه موده په ګېډه ګرځولې بیا د ماشوم هغه پیدایش څومره لوی تکلیفي بیا ماشوم له هغه پی او هغه خوراک ورکول څونه ګران کار دی بیا د ماشوم هغه صفۍ او پاکوالی څونه ګران کار دی د شپې به د نیمې شپې ماشوم را پاسي جړا به جوړه کړي مور به ورسره ویښه شي دې ته وګوره که نه ستا نه پیدا دي څونه دې پیړه خفه کېږي دغه رنګې ته هم د چا زوی تا باندې هم د مور او پلار رستړی شوی دی که د مور بیا څومره رحمي د پلار په نسبت اکثر چې مور او پلار دواړه ویښ شي نو پلار یې ښځې ته کنځل شروع کړي مور ته وله کنځل شروع کړي ماشوم نه قلاره هغې غریبې په قصد خو نه دي جوړولې خو چې سینګتې د خوبه ویسته هم د خوبه ویسته که پلار څونه غوبل جوړ ماشوم دې په جړا کو دی جړو مونږ پې د خوبه وباسې دې نه قلاره غصه شي ورته څپېړه دویم وایي نو دا د مور غلطي ده د ښځې غلطي شوه دې د خوبه ویسته هغې هم د خوبه وویسته هغه به مور را پاسي په نیمه شپه کې هغه ماشوم متیازو له بوځي وی وینځي جامې ورته واچوي رانجه مانجه او خوشبویي پې پورې کړي او بیا ورسره خاندي خوشحالېږي خوب ته خپل یېري د پلار د ماشوم د بولو نه نفرتي پلار د ماشوم او دسماتې له ګوتې نه وړي او مور ولا هغه او دسماتې په دې خپلو لاسونو باندې وینځي دومره خیال او دومره ګزاره کوي دا مور د دې بچي سره بیا چې کله د پیو نه پرې کوي هغه څومره تکلیفي په مور بیا چې دې ماشوم د مور سره یې څونه غم او څونه فکر دی پلار سره یې دونه فکر نه لکه څومره فکر یې چې مور سره ټیک د پلار هم لګیا د خدمت کوي دا حرام او حلال چې راجمع کوي دا څوک راجمع کوي دا پلار راجمع کوي منډې سر د شپې منډه او د ورځې منډه کله یو خوا کله بل خوا پلار د بار خدمت کوي او مور ولا د کور خدمت کوي د بچي دپاره د دې وجې نه رب العالمین د مور او پلار حق په بچي باندې ایښودی دا د مور او پلار حق دی چې پوره کوي یو تابعي تیر شوی دی خیر التابعین او په مشکات شریف کې په دې اخیري ابوابو کې د هغه ذکر دی اویس قرنی رحمت الله علیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل پخپله فرمایي وی په یمن کې یو سړی دی قرن قبیله کې اویس دا هغه نوم دی او ډېر غوره انسان دی او بهترین انسان دی لوی شخصیت دی یو صحابي ورته وایي چې د خدای رسوله دومره نیک بزرګ شخصیت دی لوی شخصیت دی دې ستا ملاقات له ولې نه راځي چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راغلی وی خو صحابي به ته جوړ شوی و د صحابي خو ډېره لویه مرتبه د دنیا ټول تابعین او بزرګان او عالمان چې یو ځای کې د صحابي د خپو دوړې ته نه رسي وی چې دومره لوی ده نیکو خاوند دی او ډېر لوی سړی دی نو دې ستا ملاقات له د خدای رسوله ولې نه راځي وی د مور د خدمت د وجې نه د ما ملاقات د نشي راتلی بوډۍ مور یې او د هغه خپلې مور خدمت کوي په دې وجې د ما ملاقات د نه راځي یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو وی د ده نښه سره او پیژنګلو یې څه ده وی اویس یې نوم دی او په یمن کې د قرن قبیلې اوسېدونکی دی او دی نښه ده چې د دواړو اولو په منځ کې یا په دې مټ باندې به د برس د برګي یو نښه به یو نشان به او مستجاب الدعوات ته چې څوک ورغی او هغه لپاره یې دعا غوښته نو خدای پاک به دعا قبوله کړي د هغه په حق کې به خدای دعا قبوله کړي او پیغمبر علیه السلام یو وصیت هم وکړ
د نبی علیہ السلام یو چپن وخت دا چوغه چې ورته تاسو وایه مبارکه وی که د چا ملاقات د سره وشو د ما دا چپن ولا ورکړي. د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د یو څو صحابو ملاقات ورسره شوی د ده په علاقه کې تپوس وکړه دلته څوک اویس شته په دې قرن قبیله کې وی او یو سړی دی اوښان سری او د اوښانو سرولو والا سړی دی ځنګل ته ځي راځي چې د دې ورسره ملاقات وشو خبرې اترې ورسره وشو په هغه صفت و چې کوم صفت نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی. بیا ته دا صحابي تپوس کوي وی ستا د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت دی وی یو وی تی ملاقات له ولې نه راتلې وی ډېر زیات د نبی علیه السلام د ملاقات په ارمان وی زما زړه کې بل یو ارمان نشته د جنت ارمان زما په زړه کې دومره نشته لکه څومره ارمان چې زما په زړه کې د نبی علیه السلام د ملاقات. ولې نه راتلې وی زما بوډۍ مور او د هغې د خدمت ته وجه د هغې بل سکونه چې د هغې خدمت ته مې پرېښی وي ځکه نه یم درغلی. د دې صحابي په زړه کې دا خبره هسې تېره شوه چې یاره د مور خدمت څه دومره لویه خبره خو نه وی ستاسو دی ورته وایي وی ستاسو د نبی علیہ السلام سره محبت او مینه وه د صحابه ورته وی یو ډېره زیاته وی د هغې څه نښه او څه دلیل دی وی د هغې دا دلیل دی چې مونږ د هغه په حضور کې ډېر جهادونه کړي او د پیغمبر علیه السلام په اشاره مونږ خپل سرونه قربان کړي واقعي دا لوی محبت وی یو تپوس ته نه کو د نبی علیہ السلام د احد په غزا کې په جهاد کې کم غاښ مبارک مات شوی دی کم غاښ یې زخمی شوی دی کم اوتی دی کم مبارک غاښ مات شوی دی هغې صحابو ته دا پته نه لګېده د دې نه نو خبر انسان دې پته ورته نه لګي وی ستاسو خو عجیبه محبت دی د پیغمبر علیه السلام سره د خپل محبوب د غاښ نه هم نه یې خبر چې کم غاښ یې مات شوی دی وی قسم می دی چې کله زه خبر شم چې د نبی علیہ السلام په یو جهاد کې غاښ مبارک شهید شو او مات شو وی ما وی چې ښه د نبی علیہ السلام په مبارکه خوله کې به غاښ نه و زما په خوله کې بی نو ما وی دا غاښ بی نو مې وسته بیا مې وی اسې نه چې دا بل مې وویسته بیا مې وی اسې نه چې دا بل غاښ د نبی علیہ السلام نه و زما وی د ځان نه مې دا 22 واړه غاښونه ایستي دا راته یقین سره پته نه وه چې د نبی علیه السلام کم غاښ دی نو ما ورپسې دا ټول غاښونه وویستل دغه مې د حضور پاک سره محبت او مینه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده متعلق فرمایي صفت یې کوي او وی ولې نه راځي ماله د مور د خدمت ته وجه یو حدیث کې دی اگر چې د حدیث زمونږ د علماو په نزد داسې ډېر د اوچتې درجې نه دی خو د فضایلو باب کې بیا هم کافي دی چې نبی علیہ السلام یو پیشنګویي ورکړې ده چې ده به عبادت پټ کا پټ هېڅوک یې نه دي خبر کړی د خپل عبادت نه سوا د فرض مونځ نه باقي عبادت د ده چا نه دي لیدي ډېر خفیه او پټ به د خدای عبادت کو وی د هغې به والا الله یو صله او اجر ورکوي د قیامت په ورځ به خدای د ده په شکل فرشتې جوړي په زرګونو فرشتې او دی به د هغې فرشتو په صف کې دننه کې او جنت ته به داخل دا ټول فضیلتونه چې د ده متعلق راځي دا فقط د مور د خدمت ته وجه حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام صحابي دی ګوره د دین مسله دا ده چې د یو انسان مور او پلار که کافر میری به خیال ساتي مسلمان خو لویه خبره د کافر مور او پلار خدمت بم کې خیال بساتي او زمونږ د فقه یو کتاب د شامی هغې یو جزیه لیکلې ده وایي که یو سړي مور او پلار کافر یو ګرجې ته ځي نو بوزې به نه خو که دوی ګرجې ته تلي عبادت لا او د راتلو نی نو د پشې د ګرجې نه راوړی شي لاړ شه ورسره د هغه ګرجې نه یې پشا راوړه بوزې مه دی کفر عبادت لا چې دې په خپله به دې کوي چې ما بوزه وی نه بوزم په دې د خدای نه نیسي خو که دې تلي وي او د راتلو نی نو پشی د عبادت خانې نه د هغه کفر د عبادت خانې نه یې پشا راوړی شي نو د ابو هریره رضی الله عنه مور و کافره وه دې خو صحابي دی د نبي علیه السلام
نو هغې به هر وخت دی وهه چې کور ته به ورغی هغې به پې څپېړې را کېښود یو څو څپېړې به و او په دې به یې وخت چې تاول د پلار نیکه دین پرېښی دی واپس کافر شي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا چې صحابو کې چې یو ځل ایمان ورننوت خو هغه ایمان وکړه. یو ځل کور ته لاړ او مور ته ور مخامخ شو. چې ور مخامخ شو مور ورته یو څو څپېړې ورکړې. داسې یو وخت چې دې ته په ژړا راووته او مور ورپسې د کوره راووته. ودرې کوئ چې برابر دی کم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه مشر سړی دی ته مخکې د مور ورپسې ده کوتک ورپسې مور راغشتې دی او د مدینې منورې په کوڅو کې دې منډې وی دې مخکې د مور ورپسې ده او جالي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې ناست دی. وی د خدای رسوله زما د مور په حق ته ولې دعا نه کوې چې خدای زما مور مسلمانه کړي. هر وخت مې کنځیره ټیمې وی مې اوس یې بیا ووالم او د کور نه راپسې را روانه ده خو هر کمزوري بوډۍ ده او د ځوان یې ملامنډه مې کړو دغه د جي را روانه ده چې نبي علیه السلام وکتل مور سره یې غټ کوتک په لاس کې دی او را روانه ده جومات ته ورپسې راځي. وی خدای د خدای رسوله ګیله مې ده در چې دعا وکړه خو د نبي علیه السلام د مبارک خولې دعا فورا د عرض سره ډغه راوواله. مور سره یې کوتک دی چې جومات ته رانږدې شوه کوتک یې وغورځو. وی صیب دقه ده راله چې راله جومات ته کېناسته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فلانکې د ابو هریره مورې څنګه رالې څه پسې رالې. اوس کوتک ورپسې دی زوی والو له راغلی او وهلې د ابو هریره مورې څنګه رالې څه پسې رالې. وی د خدای رسول اسلام لرالم ما ته ایمان وښایه. هغه وخت یې کلمه د اسلام وی خدای مسلمانه کړه. که د دې ابو هریره رضی الله عنه د مور سره روانه وي او مور یو ډب ورکوه او دې دوه ورکول ده هغې ورته یو کنځل کولې او ده ورته دوه کولې. مور ته به اسلام نصیب شوی او چتم نه. خدای پاک چې مور ته اسلام نصیب کړي او مور رب العالمین مسلمانه کړه دا هم د دې ابو هریره رضی الله عنه د هغه خدمت ته برکت. دې ښه خیال وساته. مور سره یې ګزاره وکړه او د نبي علیه السلام نه یې وله دعا وغوښته خدای پاک یې مور ته ایمان ور نصیب. د پیغمبر علیه السلام زمانه د یو صحابي بیمار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي تپوس ته ورغی چې تپوس ته پیغمبر علیه السلام ورغی. هغه غریب په مرض موت کې و د وفات بیماري یې ومړ کېده. د مسلمانۍ دا طریقه ده چې څوک مري نو ته به ورته تلقین د کلمې شهادت وکړي. داسې به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا به ورته نه وایي چې شا به دا کلمه ووایه. څه پته لګي دغې وخت کې په سړي سخته وي که دې وایي چې نه وې هسې ورته د شهادت کلمه واوروه. نو چې پیغمبر علیه السلام ورغی نو نبي علیه السلام ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړو. د هغه پې ژبه نه خوځېده. نبی علیہ السلام بار بار د شهادت دا کلمه ورته وایي د هغه پې ژبه نه خوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار شخصیت. تپوس یې کوي دې سړي څه ګناه کړې ده او ډېره خطرناکه ګناه کړې ده. ځکه زه ورته د شهادت کلمه وایم چې نبی علیه السلام یو ځای راشي خو شیطان هم تښتي. زه د شهادت کلمه ورته وایم او د ده پې ژبه نه خوځي. تپوس وکړې ده نه یو خطرناکه سنګینه ګناه شوې ده چې د مور نه یې وله تپوس وکړه نو مور یې وی او یو ګناه ته شوې ده هغه ده چې زما ډېره زیاته بېعزتي کړې ده. د واده نه مخکې ما سره ډېر ښه او ډېر جوړ و زما به یې خیال ساتم خو چې کله یې واده وکړه نو زما بېعزتي کوي. اوس ما وحیده ښځې دپاره ما ته کنځل او ستغې سپورې کوي. ما نه دی بخلی ما ورته د خپل حق نه دی بخلی. پیغمبر علیه السلام ولا هغه مور ته سفارش وکړه چې ګوره زه درته سفارش کوم او دا بچی دی وبخ. وی د خدای رسول اړه مې نه غواړي ما سره ډېر ظلم او ډېر زیاتې کړی دی او دا حقیقت دی. ګوره بعضې سړي ډېر ښه سړي خو چې واده وکړي نو په بل طرف شي
بیا د مور او پلار او د هیڅ چا هم خیال نه ساتي. زموږ مولوي صاحب د خدای وبخښي هغه به وی چې سړی وعدو کي که نه وی بیا مور اله او خور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. مور او خور اله او بلا شي او ښځه د خدای نعمت شي. بیا ټیک ته د ښځې خپل حق دی پته، د هغې به خپل خیال ساتي، او د مور او د پلار ګورې خپل حق. داسې به هم نه کوي چې د مور او پلار دپاره د ښځې خیال نه ساتي او ښځې سره ظلم کوي. دا هم غټه ګناه ده. بعضې خلک بیا داسې کوي د مور او د پلار د وجې نه ښځه اویزان دی، نه یې ښځه کوي او نه یې پردی کوي. دا هم ډېر لوی سنګین جرم دی. ښځه خو خاوند ته ناست دی، مور او پلار یې پرېښي د خاوند د لاس لاندې چې دی پې څه کوي نو ورسره کولی شي. نو په ښځه به هم ظلم نه کوي. ګورې ښځې کمزوري څیز دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ښځې د خدای په حکم ستا په عقد کې راغلی دي. نو که دې سره هم ظلم وکړه د قیامت پر ورځ بیا درنه خدای تپوس کوي. د ښځې به هم خیال ساتئ. بعضې مور او پلار هم قمقلي په بېځایه خبرو به زوی راټینګ کړي شا به دا ښځه دې ووهه، لمسون به ورته کوي، شیطانت به ورته کوي، د ښځې باندې به ظلم کوي. نه داسې هم نه کوي. مورې که ستا څه حق وي ما ته وایه، بابا که ستا څه حق وي ما ته وایه، هغه به کوم. او ښځه زما لاس ته ناسته را دي غریب دی کور کې څوک دي د هغې به خپل حق ساتم. مور له به جدا جوړه راوړئ، ښځې له به جدا راوړئ. مور له به جدا خوراک راوړئ، ښځې له به جدا خوراک راوړئ. ښځې سره به هم ظلم نه کوي. هغه تا ته محتاجه ده چې ته پې څه کوې ورسره کولی شي. نو دنیا کې خو به ورسره ته ظلم وکړي، لیکن لوی خدای دې په سر ولاړ دی. د قیامت پر ورځ به دنه خدای پاک د هغه ښځې بیا تپوس کوي. د ښځې لپاره به د مور او پلار بېعزتي نه کوي، او د مور او پلار دپاره به د خپلې ښځې بېعزتي نه کوي. د دواړو خپل مناسب حق دی او د هغې به پوره خیال ساتي. یو مسله کې دا راځي که مور او پلار درته ووایي چې ښځه پرېږده نو پرېږدې به، لیکن هغه علما لیکي هغه وخت کې چې ګناه د ښځې وي. دا ښځه ستا د مور او پلار نافرماني کوي او دا ښځه تا د مور او پلار حق ته نه پرېږدي. که ته د دې ښځې خیال ساتې او د دې سره ګزاره کوې د مور او پلار نه عاق کېږي. مور او پلار دې عاق کوي او نه بخیلې نه، د مور او پلار حق تلفي ده نه کېږي، بلکل جوړه نه کېږي. ته ډېره ګزاره کوې خو نه کېږي. ښځه دې جدا که د مور او پلار نه، د مور او پلار جدا خیال ساته او د ښځې جدا ساته. او که دا ښځه ډېره شیطانه بل کار یې نه بې دې نه چې ستا د مور په سر او د پلار په سر درته غیبت کوي او د مور او پلار نه زړه تورئ، نو بیا دغه ښځه لر کوه خوشې کوه. که داسې نه ګزاره په یو کور کې کېږي نو کوه. که په یو کور کې نه کېږي د ښځې در باندې دا حق ده چې کور به ورته جدا کوې. ځان له کور او کوټه والا ورکه، د ښځې خپل خیال ساته او د مور او پلار خپل خیال ساته. زمونږ د پښتنو خدا یو مزاج دی که چې وادي نه کړې نو مور او پلار په سر ګرځئ. بابا ته خو زما پلار یې که نه، ستا په ما ډېر لوی حق دی. مورې ستا دپاره به زه سل او زر ښځې خو قربان کړم. ښځه سي مور او پلار نه پیدا کېږي، ښځې د روپۍ شل. دا خبرې به کوي. ښځه لالي دي نه چې ښځه وویني که نه نو مور بیا سپی شي او پلار سپی شي. بیا کوتک به پسې راوالي او دربی یې بیا. دا حقیقت دی. ګوره دا راته زه خپل چې شمدید واقعات بیانوم. قسم دې ما د ښځې م راغلي دي. یو وخت کې داسې یو بوډۍ ښځه مې ولیدم، یو بوډۍ چې داسې دا کونټۍ ورسره وه، داسې دا کونټۍ او په ټیټه ملا روانه وه، چوکه ورسره وه، امسو په ټیټه ملا روانه وه. ما ته ویې استاد خیر دې ترورې څه چل دی؟ وی ته ما ته وګوره. چې مې ورته وکتل دا لاسونه یې تړلي، دې نه یې ټوکړې تاو کړې وې، ټوکړې، او دا لاسونه یې وینې وینې. دا څه چل دی ترورې؟ درز یې خوړلی دی. وی دا هغه ظالمه والم زوی والې وه، راوی پر ظلم را باندې لتې وخېجولې او دا ټول وجود یې راله وینې وینې کړی. الله اکبر. مې دا بوډۍ مور دې له خو چې اسم د چا لاس نه ورځي، دا دومره که دا خپله مور نی او پردی مور یو څه ظلم به در سره وکړي، خو یو دوه خبرې به یې درته کړي که والې خو دې نه شي، کنځلې خو دې نه شي. ظالمه دومره ظلم دی وکړه وسه. او دقسې یو بوډا بابا هم راله راغلی دی زمونږ د دې علاقې. ته یقین وکړه چې لاسونه او اندامونه یې وینې وینې، لاس او اندام یې وینې وینې، او ما له راغلی دی چې زوی ووالم. ولې ووالې؟ بس ویې والم. او په خوله یې راله وینې را ماتې کړې دي، په خوله.
سپینګیري پلار. دومره زمونږ خلکو کې حیا نشته چې پلار به بیا د ګیرې نه نیسي. سنت سیز ګیره د پیغمبر سنت، د هغې نه به پلار راونیسي. او سپینګیري پلار بدبخته دا خو که ته د شرمخ خړه ستا په اړه کې وي شرمخ، نو هم به پلار لا چا ګوتې ورنشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه یو قصه کوله. یو سړی یې یادو، هغه سړی هم مړ دی، ما ته یې ښولی دی، او هغه پلار یې مړ دی، شته دی نه. وی زمونږ دلته کې دی زوړ کور سره خوا کې چې زه د خپل کوره راووتم، نو یو سړی دی او د پلار په سینه د پاسه ناست دی. یقین وکوئ لټې وله ورکوي، او د دې ګیرې نه پلار نیولی دی، او سپینګیري پلار یې دی، د ګیرې نه نیولی دی او لټې وله ورکوي، د پاسه پې خیږي او ورته څه وایي یاره خو نو ډېر غټ دلی خو ارمان چې پلار مې نو، پلار مې نور ډېر غټ دلی، او لټې وله ورکوي. وایي ما ته یې غزوې پاس او یو 2 څپېړې مې موله ورکوي، پلار مې ته خلاص کړ. مولوي صاحب د خدای وبخښي، هغه قسم دی دا خبر په درس کې څو ځله مونږ ته کړې ده، او هسې عامه هم کړې ده. وی ما ته یو واقع یاده شوه، دغه پلار چې دی زوی را پرځولی وی ام په دقه ځای یو ځل زه راووتم د کور نه، دغې سړي خپل پلار هم دقلته را پرځولی او په سینه وله ناست و، هغه خپل پلار د ګیرې نه نیولی دی، او همدقه الفاظ هم ورته وایي، لټې وله ورکوي او ورته وایي یاره ارمان نو ډېر غټ دلی، پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی د مټه مې ونیوه، پلانکي خفه کېږه ما، یاد مې دي یو وخت کې چې په دې ځای تا خپل پلار را پرځولی، یو لیش نه اخوا او نه دې خوا، خو چې کوم ځای تا پلار را پرځولی او څه دې ورته ویلي دي، زوی هم هلته را وپرځولی او مخکې درته و. دا ګورې بدلېږي نه که ته وایې نن مې پلار ته کنځل وکړل او زه به ځم اوچت سترګې به ګرځم، نه دا شمېره ځان سره چې پلار دې د یو کال و تا ورته کنځل کړي دي، چې یو لرسې زوی به درته کوي. ځان سره نیټه حسابوه، کوم ځای چې د پلار بېعزتي کړې ده هم هغه ځای له ورده چې هغه ټیم لرسې هم دقه ځای به دې بېعزتي کېږي، یا به دې په زوی کېږي او که په زوی کې نه په بل چا به دې کوي، خو خامخا به دې خدای پرېږدي دی نه. ولې ظلم کوې د پلار او مور سره؟ څه به درته مور او پلار یو 2 خبرې به درته وکړي، ستا لپاره به کې به هم ستا خیر وي. مور به درته یو 2 خبرې وکړي، ستا خیر به یې پکې، درته به وایي جواري مه کوه، درته به وایي ګناه مه کوه، درته به وایي یاره عزت کوه، مونځ کوه، دا به درته وایي، نور به درته څه وایي؟ مونږ خو بې ځایه قسم دې د دې خلکو نه جوړ شوي دي درندګان. یو زنانه ما راغلی دی یو کلي، دا دیني مسایل خو پیښي، خاون ولا طلاق ورکړل څه زمانه مخکې، خاوند یې بیا راغی، هغه سخر خواښې یې هم راغلل، دا هغه لک هغه پلار او مور هم راغلل، هغه یې ما نه دي ورکړی، خیر هغه خبره مې چې صفا شي چې رالل طلاق دې ورکړی دی، هلکه په څه دې ورکړی دی؟ ښځه یې وایي وی صاحب په بل څه نه، وی ما ورته وی د سهار وخت و چې پاسه مونځ وکړه، مونځ د مانځه وخت و، مانځله مې دا بدبخته پاسه و چې مونځ وکړه، نو د ما ته 3 کاڼي راوغورځول، طلاق یې راله راځي. داسې زمونږ وطن دی، دومره جذبات، دومره ظلم او دومره زیاتې، مور او پلار سره ظلم، ښځې سره ظلم، خویندو سره ظلم، وروڼو سره ظلم، ګاونډي سره ظلم. د دې تپوس پر رب العالمین د قیامت پر ورځ کوي، قیامت میدان کې به خدای تپوس کوي. خدای پاک دا خبرې پرېږدي نه، د ظلم بدل بدنه خدای خامخا لې پرېږدي درته. د یو بزرګ واقع ذکر کوي چې حج له روان و، حج له مور ورته بچې حج له مه ځه، زه بیمار یم او ستا خدمت ته محتاج یم، چې زه مړه شم او بیا د هغې نه پس حج لرم. کال یې ورته قضا کړي، بل کال له بیا ورته مور وایي بچې حج له مه ځه، زه بیمار یم، زما خدمت به څوک کوي، بل مې څوک ستا نه بغیر شته دی نه. بیا پاتې شو، په 3 کال ورته بیا وایي دا زوی وایي مور حج له ځم، وایي بچې ما سره څه کوي، زه خو ډېره زیاته کمزور یم، زما خدمت به څوک کوي. زه مورې وایي ته به نه مرې، نو زه څه وکړم، حج به نه کوم څه. ګوره دا اوس هغه بېنیټې جاهل، شیخ جاهل چې ورته وایي، علم نه و د دین نه نی خبر، هغه بې علمه شیخي چې ده نو هغه هم تاسو ته معلوم وي، څه ناسبه ځان د دین نه خبره. روان شو حج ته چې ته مرې نه مرې مونږ د سره څوک، زه به د خپل حج نه کوم. یو قافله کې لاړ، دا ګاډي ماډي هغه زمانه کې خو نو پیاده قافلې وي،
یو علاقه باندې تل په یو کلي هلته کې یو ځای کې دمه راله چې دمې راله یو سړي غله وکړه د چانشي پټ غل مخکې دی او خلک ورپسې دي غل دې جومات ته ننوت جومات کې ګڼه ګوڼه ده اوس دا نیک سړی چې دا د مور نه بې اجازته حج ته روانه دی اوس غریب په مانځه ولاړ دی په خپلو نفلو غل په دې خلکو کې ګډوډ شو هغې راله دې یې کلک د مټه ونیو اوس دې غلا وکړه او بیا د خدای کور لره وتښتېدې لا منځونو باندې بیا ولاړې زه څه خبر یم زه وختي راځم خو د پلان کې نه اوس دې زموږ مخکې هغه دی نه ده بټوره پټه نه کړه ظالمه غلا کې جومات ته تښتې او جومات کې بیا لا په مانځو درېږي مونځ هم بدنامې دوی زه څه خبر یم غریب چغې وی قافلې والا وی زموږ ملګری دی د فلانکې علاقې د حج روان دی ویل سوال نه پې قاضي لی بود دوه ګوان پیش شو جي دا دی عمده سړی دی جیل ته یې بټوه پټه کړه اوله مو جي دا سړی دی قاضي وی هو د خو ډېر لوی جرم کړی دی حج ته روان دی په غلا جنون لګي پیسې غلا کوي لاس ته پرې کوي هغه لاس والا دی مرۍ ته بیا ویزان کوي مخ والا تور کوي پخر یې سور کوي او په دې بازار کې چکر ورکوي چې څوک غلا کوي دغه به سزا د غریب کوم ځای منلی کېږي چې ګواه در باندې راغی بیا څه کېږي لاس یې ته پرېږدي مخ یې ولا تور کو پخر یې سور کو او بازار کې ولا چکر ورکوي چې څوک غلا کوي دغه به سزا یا پرې کړی لاس یې ولا دې غاړې ته اویزان کړی چې هغې دا چغې وایي نو دی وایي د ما یو چغې ته هم غوږ کېږي اواز ته غوږ کېږي هغې چپ شغله وی نه ما یو خبره خو واوری که یو سړی هوښیار وي د ده واوری چې دی څه وایي دا آواز وکړه وی چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج ته ځي نو دا به یې سزا غلا مې قسم په خدای کې کړي نږدې شوی م نیم خو بس دا د مور هغه مور مې دغسې پرېښود او زه حج ته روان شوم نو زما آواز دا دی چې څوک د مور نه بې اجازته حج ته ځي نو دغه به یې سزا او د دین مسله هم دا ده که په یو سړي حج فرض وي او د مور یا پلار بوډاګان دي یا یو یا دواړه او د هغې د خدمت څه نه نو دی د تاخیر وکړي هله د حج وکړي چې د هغه مور د خدمت یې څوک پیدا شي یا د دنیا نه بلې دنیا ته لاړ شي حضرت موسی علیه السلام د خدای جلیل القدر پیغمبر دی یو ځل یې د الله نه تپوس وکړ وی خدای ما سره د ما د جنت ملګري وښایه هغه کس راته وښایه چې کوم جنت کې ما سره ملګري وی په پلانکي کلي کې پلانکي قصاب به تا سره جنت کې ملګري دنیا کې چې دا څنګه یو بل سره دوستانه او تعلقات دي اخرت کې به همدغسې بعضې ملګري یو بل سره تعلقات لري حضرت موسی علیه السلام هغه کلي ته لاړ چې لاړ تپوس یې وکړه هغې قصاب وي هغه دوکان باندې ناست چې ورغی قصاب په دوکان لګیا دی خپله غوښه خرڅوي دی ورته بار ودرېد چې هغه غوښه خرڅه کړه لږه غوندې پاتې شوه نو هغه لږه غوندې غوښه یو تیلی کې واچوله دوکان یې بند کړه روان شو حضرت موسی علیه السلام ورته ویې وروره زه میلمه ما ځان سره میلمه کولی شي بېګاله شپې ته هغه وی یو ډېره ښه ده زه چې کور ته یې بوت چې بویه ته موسی علیه السلام فرمایي دی کور ته دننه کړو چې کور کې مې وکتل یو دی یو بل انسان دی نور څوک نشته وی ما ته وی دلته کښېنه زه یو ځای کټ کې کښېنولو وی دی لاړ هغه غوښه یې پرې کړه یو کټوی کې یې واچولو اور یې ورپسې بل وی بیا یو زانګو وه هغې زانګو له ورغې او په هغې کې یو بنیادم پروت دی هغې ترې اوچت اوبې ګرمې کړې هغه بنیادم یې پې پاک ولمبو او خشته ښکلې پاکې جامې هغه بنیادم ته واچولې او خوشبویې پې پورې کړه او بیا هغه بنیادم انسان راواغېشت او هغه زانګو کې واپس سملو او ورغې هغه غوښه پخشې و د هغې خوروی راواغېشت او په دې خوله کې ورته لږه لږه واچول هغه انسان یې موړ کړ چې موړ یې که هغه انسان دا لاس اوچت کړي او خوله یې وخوځوله بیا ما له راغې باقي ډوډۍ راوړم او د په شریکه وخوړه وایي ما دې تپوس وکړه چې وروره تا نه دا تپوس کوم ستا نوم څه دی وی نوم خو یې راته هغه واغېست چې کوم ما ته خدای ښوولو چې دا به د جنت کې ملګري وی مې چې دا بنیادم څوک دی وی دا زما مور ده دا ته څه کې دی مور سره وی بس دقه مې یو مور ده او یو زین د دې مور زه خدمت کوم دا د ګرځېدو نه د شله ده زه دقه خدمت کوم چې سار وختي د خوبه پاسم د دې پاکوالی وکړم دا ولامبو پاکې جامې ورته واچوم خوشبویي پې پورې کړم او ښوروا وله خوله کې ورکړم مړی کړم او چې کله ماسخوتن د دوکان نه راشم نو بیا هم دغه خپل کار کوم دا مور څه پاکوم جامې ورته اچوم او ښوروا وله ورکوم دا زما ډیوټي ده
وی ما ورته وی چې تا نه یو تپوس کوم دا مور چې تا مړک له دې څه خولو خوځول او لاسې پورته کړل معلومیږي دا چې دعا یې درته کړې ده څه دعا یې درته وکړه اوس وی ما پېژنې نه چې زه څوک یم وی ما ته وی چې دا د ما مور ده صرف یوه دوا د اقداماته کوي بله دعا نه کوي په ژوند کې یو دعا کوي وی مې چې هغه څه دعا ده وی دا وی چې خدای د موسی د بني اسرائیلو د موسی پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه دقه یوه دعا راته کوي نور هېڅ راته نه وی نه خدای دې وبخو نه بل بوډۍ مور مې له همدغه راته وی حضرت موسی علیه السلام ورته ما پېژنې وی نه وی ده د بني اسرائیلو پیغمبر موسی مې نوم دی او ما د الله نه تپوس کړی دی چې ما ته د ما د جنت ملګری وښایه نو خدای راته ته ښودی ستا د مور دعا ستا په حق کې قبوله ده او دا د نبی علیہ السلام حدیث هم دی ګورې ښه په بخاري شریف کې مشته او په ترمذي شریف کې مشته چې یو څو دعاګانې خدای قبلی یو دعا پکې د مور او پلار غایبانه دعا ده چې د بچي دپاره کوي مور او پلار چې بچي ته دعا کوي خدای پاک د هغې بچي دپاره یې قبلی نو د مور او پلار به ډېر احترام کوي عزت او خیال به یې ساتي قدر به یې کوي او که کم انسان د مور او پلار قدر او عزت ونه کو مور او پلار ته خفه لاړل د دنیا نه دا مسله واوره دنیا کې به رزق مخکې و دی به ورپسې وي رزق به یې تنګي دا د دین مسله اوو پشتو پورې به یې په اولاد کې دقه اثر چلیږي تر اوو پشتو پورې به یې اولاد داسې وي ذلیله به او که یو سړی وي چې د ما نه خو مور او پلار خفه تلي دي اوس به څه کوم اخو مړه دي د دین مسله دا چې قبر لدې ولا بار بار دي قبر لدې ولا ډېر دي او د خدای په دربار کې دعاګانې ولا غواړي دعا دې ولا غواړي قبر لدې ځي خیرات او صدقه دې کوي مور پلار پسې د هغې ثواب بخي د هغې حقوق نه به خدای وساتي یو بله مسله واوره بعضې وخت مور او پلار بچي سره زیاتې او ظلم کوي یو بچی دی دو زامن دی یو سړي مثلا یو مالدار دی او بل غریب دی مالدار د مور او پلار ښه خیال ساتي هغه غریب یې هغسې خیال نشي ساتلی نو مور او پلار ظلم کوي دی غریب زوی ته خیرې کوي دا هم یاد وساته که بې ځایه دی بچي ته خیرې وکړي د قیامت پر ورځ به خدای تا نه تپوس کوي دا به نه وی چې ملا صاحب خو نن تقریر وکړو د مور او پلار حق یې بیان کړ او زوی پسې ونښلې زوی سره ظلم او زیاتې شروع کړي انګور سره ظلم او زیاتې شروع کړي تا نه به خدای تپوس کوي که بچي سره دې بې ځایه ظلم وکړي د قیامت لویه ورځ شته اوس که مثلا یو سړی دی هغه د خپل مور او پلار ښه قدر او ښه خیال ساتي ښه عزت یې کوي ښه خیال یې ساتي او ښه قدر یې کوي او دا مور ظلم کوي دا پلار ظلم کوي او هسې ورته وایي چې ما نه یې بخلې ما عاق کړی نو په دې ګورې بچی نه عاق کېږي ښه په دې مسله ځان پوهېږي که دې بچي د مور او پلار نافرماني وکړه عاق شو د خدای په نیز او که دې بچي د مور او پلار نافرماني ونه کړه دې یې ښه قدر او عزت کوي پلار یې لیونی دی مور یې لیونی ده هسې به څه ورته عاق کوي نو په دې نه عاق کېږي دا عاقوالی ستا خپل صفت دی دا د مور او پلار صفت نه دا ستا صفت دی که تا د مور او پلار قدر وکړو خیال دې ساته د خپل وس مطابق بلکل پې نه عاق کېږي او که د مور او پلار بې قدري کې نو که هغه راته ویم چې بچی بچی درته کوي خو تی بې قدري کې نو عاق شوې د مور او پلار به پوره خیال ساتي نو خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه مور او پلار پسې خوشحالېږي ټول عمر لګیا اوسه د مور بېعزتي وکړه په معمولي څیز باندې ګورې مور او پلار خوشحالېږي نو هغه حدیث مې درته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی څه چلی کړی دی مور یې وی زه خفه کړی یم د واده نه مخکې د ما خیال ساتو چې واده یې کړی زه خفه کړی ما نه دی بخلي وی زه راته سفارش کوم دا بچی دی وبخ وی د خدای رسوله ډېر زیات ډېر هله دردولی دی نه یې بخم وی ګوره که ته ونه بخې د جهنم اور له به ځي وی خدای دې ورته دوه ځله بوځي زه مې هله دردولی چې ځي او زر ځله دې ورته لاړ شي خفه مور او پلار ته پیغمبر علیه السلام یو هوښیار شخصیت ورشه وی خشاک راوړی په صحابه باندې خشاک را جمع چې خشاک یې را جمع که امور ورته وایي څه کوې پې وی دا بچی دې سوځوم په دې اور کې ولې سوځی صاحب نو وی تا نه دې بخلې خو چې اوس یې سترګې پټې شي نیغ په نیغه دې اور له روان دی که د دې نه خطرناک او سخت اور له روان دی
نو د ده دا عذاب درته لږ په سترګو ښیم چې کم اور لدي چې یو پوټې ته د خپل بچې هم لږ په اور کې ووینې که نه. مور بیا هم موري وی ښه اور له به ځي وی او وی دا د خدای رسول او مې بخه ګوره په معمولي سي مور څونه ته خفه کې خفه کې خفه کې ځکه نه چې دا ټول عمر د مور خفه کړې ده. ته یوه کیله یو څه بېګا د شپې او مور ته سپینه کا وی مور یې دا کیله واله چې څونه دعاګانې درته کوي. یوه کیله د اتانو ده یا د 1 روپۍ ده. یو بیکاره غوندې سیب واله سخا واله سخا او مور له یو څه مور دا مې دله راوړی دی یقین وکړه په خپله به یې ونه خوري او ستا په بچو به یې وخوري. وګورئ تجربه وکړئ تاسو. مور او پلار له میوه یو څه په خپله به یې نه خوري او ستا په بچو به یې خوري. په لږ څیز مور او پلار خوشحالېږي. ماسخوتن ورته کښېنه لږ زور وله وکړه چاپي وله وکړه. مور سره کښېنه لږه چاپي وله وکړه او د 1 روپۍ یوه کیله وله سپینه که مور له ورکړه مور یې دا واله هغه نیمه سخا کیله وله ورکړه. ته ګوره ټوله شپه به پاسې او بچي ته به دعاګانې کوي. دا د مور او پلار رحمي پړه کې او ردي خو نن تمه ده. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. وی یو ځای کې یو سړی او پلار ورسره ناست و. دا پلار یې بوډا د سپینګري دې زوی ته وایي وی داسې مخامخ په دیوال د پاس یو قارغه ناست. دا پلار وایي دې زوی ته بچې داسې دي؟ وی قارغه دی. وی بچې څه دي؟ وی قارغه. بیا ورته وایي وی بچې څه دي؟ وی قارغه دی که غصه شو ورته. دا پلار غلی شو وی بچې دا په دیوال څه دي؟ وی په سترګو ړوند خو نه یې 20 ځله مې درته وی قارغه دی که نه. پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مالي دی خو چې دلته کېناستو نو ما ته یو واقع را یاده شوه. وی دقسې ته زما په غېږ کې وې ماشوم وې او یو قارغه راغی په دیوال کېناست او تا ما ته بابا دا څه دي؟ ما وی قارغه دی. بیا دې وی بابا څه دي؟ ما وی قارغه دی. او تا څو ځله ما نه تپوس وکړو چې تا به وی بابا څه دي نو ما به دله خوله ښکلوله خوشحالېدم چې زوی ما سره خبرې کوي. او نن که مې د 4 ځل نه د نه زیات تپوس کوو نو کوتک ته دې ګوتې کولو. دا حقیقت دی ګوره څومره ګزاره مور او پلار د بچي سره کوي او بچی پې څونه رحم کوي. بې د کوتک نه بل څیز لاس کې نه چې ورشي بار به یارانو دوستانو سره ګپې شپې به یو خندا خوندي وي. خو چې مور او پلار ته وګوري زمرې به یې د برېتو نه تړلي. حدیث کې څه راځي؟ د پیغمبر علیه السلام خبره ومنئ دی کې هم خیر دی. وی چې کم انسان کور ته ننوت او مور ته یا پلار ته په خوشحاله نظر داسې وکتل داسې د خوشحاله نظر باندې خدای پاک یو روایت کې د حج ذکر دی بلکې د حج او د عمرې الله به په یو نظر دی بچي لا چې دا مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل په دې یو نظر به له خدای د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ورکړي. څومره لوی اجر دی پکې یو نظر باندې. موږ څه چل کوو بار به خوشحاله یو خو چې مور ته وګورو تندې به م را تریو کړي وتا غریب رانه کوټې ته وتل. چې پلار ته وګورو تندې به مو ته 15 ګونجي کړي غریب رانه روان شي. لاره دې زمانې تهذیب والا مخلوق تعلیم یافته مخلوق چې دا غټ تعلیم والی د هغه چې میلمانه راشي صاحبه بابا غریب یې ګیا لتلی دی او پنډې راوړی دی کور کې غورځولی دی جامې یې شلېدلي دي. دا څوک و دا پنډ کې دا زمونږ د میخو مزدور دی. بیا په هغه خپل پلار شرمېږي. پلار ته وایي پلار ورته وایي بچې ستا دفتر کوم دی؟ بابا ته کښېنه هلته ته څه کوې مه راځه. شرمېږي په هغه پلار چې ورسره په مجلس کې کښېني. دا خو عامې خبرې دي مونږ ته پته ده. په هغه خپل پلار په پلار ولې شرمېږي؟ په پلار چې کوم زوی شرمېږي دا حرمونه دي دا سیل نه دی. په مور چې کوم بچې شرمېږي دا حرمونه دي سیل نه دی. د مور او پلار به قدر کې عزت پکې احترام پکې لاسونه وله ښکل کا. ته ګوره دنیا به در پسې و ته به ترې مخکې منډې وې دنیا به دې مخې خیرت به دې مور او پلار درته دعاګانې کوي ستا دپاره دې نه جنت بل نشته. د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده زما خبره نه ده. نو ډېر خیال ساتئ او ډېر عزت کوئ د مور او پلار. او که د مور او پلار قدر او عزت مو نه کړ دنیا کې به رزق مخکې ته به واپسې روزي به دې په قسمت کې نی او آخرت خو یې ډېره تبه. خدای پاک دې مونږ ټول لا دې توفیق راکړي چې د مور او پلار خدمت وکړي. د شیبه او د عتبه د غلام څه نوم دی چې نبي علیه السلام انګور ورکړي
عداس دا غنمو عداس عین او دال دا دال د پاسه شد او زول په دې خبرې څه ضرورت حدیبیه صلح ته حدیبیه ځکه وي دالته یو کویو دا هغه کوي په غاړه باندې د پیغمبر علیه السلام سره دا صلح شوې ده چې یو سړی نظر ومني د هغې خوراک په خپله جایز دی او که نه نه د منختې خوراک به تم نه خورې او ستا بچي به هم نه خوري د یونس علیه السلام د پلار نوم متا دی مصنوعي غاښونه لګول درست دی که نه بلکل جایز دي که یو سړی مصنوعي غاښ لګوي لګولی شي لیکن که دا غاښ داسې و چې هغه په دې خوله کې پروت دی لرکولی شي نو بیا د غسل دپاره چې ته کوم چارهدام کوې خوله اینځې هغې له به لرکې او که دا غاښ بلکل دی بل غاښ سره پیوست دی لرکېدي بلکل نشي نو بیا خیر دی که لرم نشي پروا نشته دی وی خوب مې لیدلی چې زه ځان کوم او خلق ځان ته راجمع کوم تعبیر یې سره دا د دعوت تعبیر دی څوک په خوب کې ځان کوي دا را دې نه خره چې تا نه به خدای هغه کار اخلي چې ته پې دین ته خلق رابلې د دین د دعوت کار به دنه رب العالمین اخلي د یو طالب دپاره یو پیر سره بیعت کول څنګه دي بلکل کولی شي بیعت کوه او ذکر و اذکار کوه درود شریف وایه خو دا کوشش کوه چې در نه پې خپل سبق ورې پاتې نشي د طالب چې دا کم سبق زده کوي د استاد د قرآن او سنت دا فرض کفایي دی او دغه بیعت سنت دی مستحب دی نو که دواړه کولی شي ډېره ښه خبره ده خو که دا خپل سبق د دین پې در نه پاتې کېږي نو بیا چې کله فارغ شي نو بیا بیعت وکړه رستو خو بیعت د تصوف دا د انسان د ژوند د جوړېدو دپاره یو بهتره لار ده ښه د سړي تزکیه د باطن پې راځي د مور او پلار اولاد خوښي خو چې واده ولو کړي نو بیا یې نی خوښه ځکه یې نی خوښ چې دی وایي مور الا او خور بلا او ښځه